السلام علیکم کتونکو تاسو ګورئ پښتون ټي وي پروګرام دی د ضلع خیبر تاریخي مقامات. په نن پروګرام کې تاسو ګورئ چې د باب خیبر نه تر میچنې پوسټ پورې په ضلع خیبر کې کم تاریخي مقامات دي او د څنګه ځانګړی حیثیت لري. تاسو موږ سره اوسئ. خپل کوربه امیرزاده وصال تاسو ته د باب خیبر نه شروع کوي. میچنې دغه رنګ د علي مسجد، شاګې فورټ او سره نور تاریخي مقامات تاسو ته موږ د خپل ټي وي په شیشه باندې روان شو. په لارو کې تاسو وکتل چې کومې پاک افغان شهرات ته شوي په منځ کې د قبایلو کم قسم کورونه دي، په دا روډ په غاړه باندې کم قسم دکانونه آباد شوي دي، کم قسم خلک پراته دي. اوس په دا وخت کې موږ موجود یو د شاګې په مقام باندې چیرته چې د انګریز په دور کې تیر شوی دغه ریل پټلۍ وه. دغه رنګې کله موږ کیمرامین تاسو ته وښیي. دغه پټلۍ تقریبا 10-12 کاله وشول چې اوس خو بحال نه ده، خو الله دې وکړي چې بحال شي او دوباره هغه کم چې سفاري ټرین و په دغه لاره باندې روان شي. نن خبره مونږ کوو د تاریخي مقاماتو. نو په هغه تاریخي مقام کې مونږ ولاړ یو په شاګې کې چې دلته یو تاریخ پاتې شوی په دغه غرونو کې د ریل پټلۍ تېره شوې وه. د دنیا د هر ملک نه، د یورپ نه، د عربو نه دلته خیبر له خلک راتلل، د خیبر کتو له خلک راتلل. یو تاریخ جوړ شوی و، خو د بدقسمتۍ نه په یو ټیم کې دهشتګردي راغله، ترهګري راغله. نو دغه وجې نه دغه لارې بیا بند شوې. دغه ریل پټلۍ چې کوم همغه رنګې په خسته حالي شکار د اوسه پورې. تاسو د ځینه مخکې مونږ ځان سره بیایو، تاسو ته مونږ ښیو دلکش منظر. هغې نه پس شاګې فورټ، بیا دغه رنګې علي مسجد، وسره لنډي کوتل د میچنې پورې. تاسو یې مونږ سره جامرود باب خیبر نه چې کوم روان شوي وو. نو اوس د دلکش منظر په مقام باندې ولاړ یو چېرته چې زبردسته هواګانې لګېږي. یو بهترین مقام دی. ما په شا باندې کیمرامینو تاسو ته وښیي. هغه تاریخي سړک چې کوم دی پاک افغان شهرات دغه راغلی دی د مار په شکل کې، د منګور په شکل کې. او دغه په شا باندې چې کوم سوریل دی شي، د سرنګونه دی شي، څلور د سرنګونه تاریخي چې کوم خیبر سفاري ټرین تېرېدو په دغه غرونو کې بالکل د غرونو یو تصویري یو په دغه غرونو کې یو بوتلی و. تاسو ته چې څنګه موږ ویلي چې بهترین مقامات دي د سیاحت لپاره، د ټوریزم لپاره. په حکومتي سطح باندې چې لږ ډېره توجه دغې علاقې له ورکړی شي، نو هغه ورځ لرې نه وي چې یو ځل بیا دغې سیمې ته د یورپ، د عربو، دغه رنګ د نور خواوشا ملکونه چې کوم دي هغې سیلانیان چې کوم دي هغه دلته خیبر ته خیبر کتو لپاره رادرومي. تاسو ته موږ وویل چې د پاک افغان شهره چې کومه اوس تقریبا یو 4-5 کاله کېږي چې جوړه شوې وه. دنه مخکې مرامت صحیح نه و. د پاکستان او د امریکا چې کوم یو سیټ فنډ و هغه په ډېر غټ رقم سره
تعمیر شوي نو اوس د ټوریزم چې کومه محکمه و دې ته ضرورت دی چې د پاک افغان شهرا په خوا او شا باندې مختلف مقامات جوړ کړي، چمن یې وکړي، پارکونه جوړ کړي. دغه رنګې مخکې تاسو ته موږ ښیو د غور اوبه په مقام باندې که یو داسې سپاټ جوړ کړی شي ځکه چې په روژه کې او خاص کر په ګرمۍ کې په زرګو خلک درومي دلته روژه ماتې کوي، دلته ناستی کوي، جنګې کوي، پروګرامونه کوي. تاسو موږ سره اوسئ انشاءالله تاسو ته مخکې موږ نور مقامات هم ښیو. خو یوه خبره ضروري ګڼم کیمرامینو به ما سره تاو شي چې تاسو ته وښیم په دغه دلکش منظر شاګې چې کم دی د ما په شا باندې چې وګورو تاریخي شاګې فورټ دی، دغه چې کم نشان جوړ شوی دی د یو سیټ په فند باندې چې کم پاک افغان شهرا جوړه شوې وه دلکش منظر د دغه لپاره دنیا خلک را درومي دلته تصویرونه سره وباسي اختر په موقع 14 اګست په موقع باندې نور چې کومه خوشحالي وي. دغه شاګې چې یادېږي په دغه کلی شاګې فورټ وجه نه یادېږي دا د غرونو په منځ کې جوړه شوې یو بهترین نقشه وه. کله جوړه شوې ډېره موده یې شوې ده خو دا بهترین نقشه جوړه شوې نو یو ځان له ځانګړی حیثیت لري. تاسو موږ سره اوسئ تاسو ته موږ د نور هم ښکلي او تاریخي مقامات ښیو. موږ د تاریخي مقاماتو طرف ته درومو دا موږ په شا باندې علي مسجد چې کوم یادېږي د موږ د معلوماتو تر مخه تقریبا 900 کاله تاریخ موجود دی. د 900 کالو نه مخکې موږ دا نشو ویلی چې دلته حضرت علي تعالی نه ورغلی نه دا ویلی شو چې راغلی و ځکه چې کم دلته علما و هغه موږ معلومات کړي د هغه معلوماتو مطابق د تاریخدانو معلوماتو مطابق 900 کالو پورې تاریخ دغه علي مسجد چې کوم ګمبد دی موجود دی. په دا موقع باندې موږ سره د پنجاب د سیمې نه راغلي څه میلمانه دي هغوی سره خبرې کوو چې د دره خیبر په باره کې څه معلومات لري او په وړومبي ځل باندې راغلي څه فیل کوي دلته د امن په حوالې سره. السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम जी अपना मुकम्मल तारुफ कीजिए. मैं ये चौधरी असगर मेरा नाम है और पंजाब से हूँ, ज़िला गुजरात से तल्लुक़ है मेरा, लाला मूसा शहर से. और हमारे साथ ये मेहमान भी हैं अबरार से जो आए हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं जो मदीना शरीफ में होते हैं, तो दूसरे ये भतीजे हैं हमारे. तो बात यह है कि यहाँ पे दहशत गर्दी के बाद ये दूसरा हमारा इधर टूर है जब से अमन व अमान कायम हुआ है. माशाल्लाह पाकिस्तान में ये जो इलाके हैं खूबसूरत तरीन इलाके हैं और यहाँ पे हर बंदे को आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आके अपनापन महसूस होता है. दूसरा ये है कि टूरिस्ट के हवाले से अभी यहाँ पे अमन अमान है, बिल्कुल पुरसकून जगह है. और हम भी विज़िट के लिए इसी तरह तुरहम तक प्रोग्राम है हमारा जाने का. तो ये खूबसूरत तरीन इलाके हैं, अमन अमान है, यहाँ पे तमाम लोगों को आना चाहिए, सैर करनी चाहिए, इन इलाकों को देखना चाहिए. अपना मुल्क है, खूबसूरती यहाँ की जो है वो काबिल दीद है. यहाँ की खूबसूरती किसी भी मुल्क से आप कंपेयर नहीं कर सकते. जो खूबसूरती यहाँ है, सफाई है, तो इस लिहाज से जो है ना हम आज निकले हैं. तो इंशाल्लाह विज़िट करके ये दूसरा हमारा टूर है इधर जब से अमन अमान कायम हुआ है.
तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान खूबसूरत तरीन मुल्क है हमारा, ये हम पैगाम देना चाहते हैं सब। जी कतونکو د ملما خبره تاسو وره د ویل چې بهترینه لکه د خپل لکه د ټوریزم نه د ټوریزم د لپاره چې کم دي محکمه ټوریزم چې کم د پکور چې دلته خولي مقامات باندې د غرنګ نوستي زاینه جوړ کی ځکه چې که سوچم کړی چې جمهوریت به خبر نه مونږ روان یو د ټوریستو د لپاره داسې د نوستي زای نشته ک ټوریزم محکمه په دغه باندې توجه وکړي دوه د خولي ملمانه چې کم را درومي د مونږ د خیبر سیمه صفاتونه په خپل علاقو کې کوي پنجاب کې د غرنګ دوی مشر دغه پیغام هم ورکړو چې د دهشتګردۍ نه پاس په دویم ټور د مونږ چې دلته راغلي یو ښکلې علاقې د ټوریستو لپاره چې څومره د مونږ غږ اوري څومره خبره مونږ ګوري د مونږ ریپورټ څومره ټوریست دي هغې ته بالکل مونږ ضمانت ورکوو چې د نورو سیمو په شان د مونږ خیبر سیمې ته هم راشي او دلته د خپل غرونه او د خپل مقامات چې کوم دي دغه نه خوند واخلي. تاسو موږ سره اوسئ مخکې دنه نور هم خپل مقامات تاسو ته موږ ښیو. خپلو ملګرو پخوانو سره ځم زه د صحرا ته لیونو سره ځم خپلو ملګرو پخوانو سره ځم زه د صحرا ته لیونو سره ځم عمر شو تیر نشوا پورا لټنا جی چې څنګه خبره مونږ کوله د غور په اوبو چې کمی دلته یو سر ته بل سر ته خلک پروګرامونه کوي دا اوبه دومره شیرینې اوبه دي دومره خوږې اوبه دي چې څومره سکیپ یې مړېږي نه سړی پروګرامونه خلک کوي د نورو علاقو نه هم خلک را درومي د پېښور د مختلف علاقو نه را درومي او دلته په علاقه کې مکمل امن شوی دی ځکه دومره په ګڼ تعداد کې خلک په دا موسم کې هم لیدل کېږي دا خلک چې کم دي راشي د ذهني سکون دپاره د جمعې او د اتوار په ورځ باندې زیات خلک را درومي نو دغه علاقې ته یې هم یوه فایده شته ځکه چې دلته وړه چې کوم دوکانونه جوړ شوي وي یا د روټۍ تنرونه جوړ شوي وي د هغې نه سره ګټه کېږي او سره بیا یوه خبره وکړو چې ټوریزم محکمه یا چې کوم ځایي انتظامیه و دې له پکار دی چې دلته د غور اوبه په یو سایډ او په بل سایډ باندې د ناستي دپاره داسې ښکلي بینچونه جوړ کړي داسې سوري جوړ کړي داسې برنډې جوړې کړي چې کم خلک د بهر نه راسي چې هغو کم از کم یو ځل راشي چې بیا هغو زړونه راکوږي لکه زړې راکوږي د ښکلا او دا بیا مجبور شي دغه علاقو له بیا راشي د ټوریست څومره چې ډېر دلته راشي په علاقه کې د ټوریزم محکمه نوره هم مضبوطه شي موږ سره اوسئ. مستر پن مرخات پرتی دی نلکان مرد پریوتو سرزم لاخو مستر پن مرخات پرتی دی نلکان مرد پریوتو سرزم کړما جهان چې د پښتون زلمې د خپلو پیغلو حوصلو سرزم جهان چې د پښتون زلمې د خپلو پیغلو حوصلو سره ځم. کتونکو موږ د لنډي کوتل په لاره باندې روان یو تاسو ته موږ مخکې ښیو د لنډي کوتل خصوصیات چې اول ته چې څنګه لنډي کوتل سیمې ته داخل شي بالکل هوا بدله شي یخه شي ته واسه فیل کوي لکه زه په ناران کاغان یا په مري ته داخل شوم. په لنډي کوتل کې اول مقام چې کوم د چروازګي او چالته یو تاریخي پټکی جوړ شوی د قبایلو یو نشان دی وسره د حمزه بابا او د خاطر افریدي قبرستان هم په خواوشا کې دی. تاسو موږ سره اوسو تاسو ته موږ اوس مخکې دغه تاریخي مقامات هم ښیو. جی کتونکو مخامخ چې کومه تاسو ته دی چې د سټوپا د بودمت مذهب چې کوم دی د دوی یوه یونیورسټي په دغه سټوپه کې دننه چې لاړ شي اوږده دیوالونه پکې جوړ دي په دا کې داسې نقشې جوړې کړي دي چې په دغو نقشو باندې ګوتې وهي لاسونه پرې وهي د دغو لاسونو نه دوی ته خپل علم معلومیږي دوی چې کوم مذهب دی هغه لیکل په ګوتو او په سترګو په کتو نه دوی ته معلومات کېږي. دا سټوپې خو اوس په خپل حالات کې ډېره موجوده نه ده صرف د نشان یو سره خواوشا چې کوم دی د خیبر رایفل دې هم سره کلا جوړه کړې ده د صرف د دې د حفاظت لپاره چې په حفاظت کې پاتې شي. تل بپلا د میړنو سره ځم یم پښتون د پښتنو سره ځم تل بپلار د میړنو سره ځم یم پښتون د پښتنو سره ځم
جی کتونکو په پاک افغان شهره په لاره باندې د ایشیا د ټولو نه غټ کورونو کې دویم نمبر کور د حج ایوب افریدي دی. دا بالکل تاسو موږ کیمرې په سکرین باندې کتای شو بورډ یې هم لګېدلی د ایوب افریدي کلا چې کومه ده دا په سوونو جریبونو باندې مشتمل کور دی. په ایشیا کې د ټولو نه غټ کورونو کې دویم نمبر کور دغه دی او دا چې په کم حالاتو کې مخکې او په خپل حالاتو کې اوس هم موجود دی. خو چونکې په علاقه سیمه باندې د ترهګري تېره شوې وه دې وجې نه یې اوس کنټاتاره ته وکړي دي ګیټونه یې موجوده ټایم کې نور بند دي. صرف یو مین چې کوم انټرست دی هغه ګیټ یې کولاو دی. د دغه کور چې ژوند وي انشاءالله تاسو ته موږ دننه هم منظر ښیو چې دننه څومره بوټي پکې کرل شوي په سوونو زرګو بوټي دي پکې او څومره ځنګلات دي پکې. جی موږ تاسو سره موږ دا هم شیر کوو. वैशत स्था मेहरबानी बपमा सिर ग्रेवांद जमानो सरजम वैशत स्था मेहरबानी बपमा کې ولنډي کوتل سیمې ته رارسېدلي یو د چروازګۍ مقام دی چې حمزه او بچاو هم ورته ویلی شي. دلته ما په شا باندې چې تاسو کومه ګورو تاریخي یادګار دی د قبایلو چې کوم پټکي په شکل کې جوړ دی. دا یادګار د ډېر وخت نه خو نه تقریبا د 13 کالو نه وخت کې 3 کاله کېږي چې جوړ شوی دی او دغه یادګار یو ښه ګڼل کېږي د قبایلو یو تاریخ ته څرګندېږي. د لنډي کوتل په سیمه کې تاسو ته دغه نه پاس مونږ ښایو مخکې د حمزه بابا مزار چې کوم دی هغه طرف ته هم درومو. بیا سره سره لنډي کوتل بازار تاریخي بازار چې کوم دی چې نیم په ځمکه کې هم جوړ شوی دی تاسو سره موږ هغه هم شریکوو په د سکرین شیپ په شیشه باندې د موږ د پښتون ټي وي په شیشه باندې. سره بیا مخکې د تورخم چې کوم د پاکستان او د افغانستان سرحد د تورخم دغه منظورونه هم تاسو ته موږ ښیو. چېرته ځئ ما موږ سره اوس مخکې چې کوم موږ ګرځوو روان کړي مې یو نو تاسو ته اوس موږ مخکې داسې نظارې ښیو داسې تاریخي مقامات ښیو چې تاسو حیران او دیران پاتې شو. لکه دلته مخکې دغه پول دی چې په دنیا کې واحد داسې پول دی چې د یو طرف نه ورته دوه ځل تیریږي ته. دا هغه پول دی د ریل پټلۍ پول دی چې انګریزانو په وخت کې جوړ شوی و چې د یو سایډ نه دوه ځل ته تیریږي. نو دغه پول موږ تاسو ته مخکې موږ د میچنې په طرف ته د تورخم په طرف ته خپل مزل جاری دی. موږ سره اوسئ. बिल्तुन तेरे शड़ले लका शमा حوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه حوالدار زعفران افریدی کمانڈنٹ خیبر لیویز خاصادار پو ضلع خیبر اور اسسٹنٹ کمشنر خیبر لیویز خاصادار پو تحصیل لنڈی کوتل اور پولیٹیکل انویسٹیگیشن در اپنا زستاس در خیبر پمی چنئی چیک پوسٹ پانی هرکلی وایما. سر یہ دا میپ د ضلع خیبر دی د ضلع خیبر په نارت باندې کابل ریور ضلع مومندی ایست ته چې موږ ویل چې د پښتون ټي وي په شیشه باندې تاسو ته موږ نن تاریخي مقاماتو خبره کوو. نن پروګرام کې موږ راورسید د باب خیبر نه واخله تر مچنې پوسټ پورې. مچنې پوسټ هغه مقام دی هغه تاریخي مقام دی چې دلته ملمانه چې څومره وي کاغه لوکل وي کاغه برملکی وي کاغه سرکاري وي پرایویټ وي هغه ته دغه سیمه باندې بریفینګ ورکول کیږي چونکه موږ لاندې سیمه چې کومه د کیمرې په شیشه تاسو تخکاری دغه د تورخم او د تورخم پوله د پاکستان او د افغانستان چې کوم سرحد دی
دغه سرحد مخامخ چې کوم دی د ګاډیو راش هم لیدل کېږي پکې روډ هم پکې لیدل کېږي دغه پوله ده چې د پاکستان او د افغانستان بیلوالی سره وصلی دی دغه میچنې باره کې بریفینګ تاسو وکتو چې موږ کوم زبردست بریفینګ یې موږ ته وکړو د خیبر تاریخ په حوالې سره د پروګرام خیري چې کوم مقام دی میچنې و سره بیا دغه رنګې حمزه او مزار طرف ته درومو د میچنې خیري پوسټ باره کې د لاندې چې کوم موږ ته دی چې تیمورلند پنسیګټ دی پنسیګټ په حواله سره تاسو ته کوم ذکر چې وشو دغه پنسیګټ چې تیمورلند کوم بادشاه دلته راغلی و هغه فاتح هغه چې کوم په جنگي بغاوت کې چې کوم کسان یې سپایان ګیر شول سزاوار سزا موت یې پې خېجولو دغه پنسیګټ کې وي 1045 ډګري باندې جوړ شوی دی چې هغه لاندې رسېدل نو دغه رنګې 13 بلیټونه پکې لګېدلي وو چې کیما وي پکې وتلي وو کتونکي امید لرو چې د نورو پروګرامونو په شان نن پروګرام هم تاسو خوښ شوی وي د باب خیبر نه دغه د میچنې او د حمزه او مزار बिल्तुन तेरे शड़ले लका शमा जमा कोर्ता खंदान रागे کتونکو موږ د ستر لوی حمزه بابا خاورې لنډي کوتل ته رسېدلي یو د دې مزار څخه ولاړ یو حمزه بابا وی چې ما حمزه چې د بلتون تیارې شړلې ما حمزه چې د بلتون تیارې شړلې لکه شمه زما کور ته خاندان راغی د حمزه بابا متعلق ډېر کتونکي د موږ داسې دي چې هغه معلومات زده کول غواړي هغه په دې تابع باندې چې حمزه بابا متعلق موږ پښتون ټي وي نه سنوي وورو کتونکو تاسو لپاره موږ د لنډي کوتل د لوړګي دغه خاورې یو زبردست صحافي یو ښه لیکوال یو ښه شاعر په شاعرۍ باندې نظر لرونکی خلیل افریدی راوړی د خپل ټیم لپاره راوستلی دی دعوت کړی دی خلیل افریدی موږ سره ولاړ دی نور معلومات د حمزه په حوالې سره د خیبر د دغه دارې تاریخ حوالې سره د خلیل افریدي نه اورېدل غواړو خلیل افریدی پښتون ټي وي پروګرام د خیبر تاریخي مقاماتو کې تاسو ته هرکلی ویوي د ټولو نه اول خو د پښتون ټي وي انتهایی زیاته شکریه چې دغه اتلان چې کوم هغو ته په نظر باندې ښکاره شول ځکه چې د پښتون تاریخ که وګوري انتهایی زیات دروند او یو وسیع رقبه باندې پروت دی ځکه چې د برصغیر پاک و هند تاریخ وګورو نو په هغه کې مطلب چې مختلف قسم جنګجو فاتحین چې کوم په دغه لار باندې تیر شوي نو ځکه مطلب چې دغې خاورې د حمزه بابا د خیبر استاد د خاطر افریدي غوندې شاعران زیږولي دي چونکه اوس موږ د بابای غزل امیر حمزه خان شینواری په مزار باندې ولاړ چې بابای غزل ورته دا تقریبا چې په 25 مارچ 1940 کې یو مشاعره چې کوم د کاظم خان شیدا په دغه تر باندې چې سیامار په نظر ناراضي ماخام دی په دغه باندې حمزه بابا په هغه وخت کې خپل یعنی شعر داسې لیکلی و چې تور سترګې د زما زړه ته پذیر دي او بیا حبشو په کعبه تړلی اعلام دی نو په دغه وخت کې سمندر خان سمندر راپورته شو او بابا ته د بابای غزل یعنی لقب ورکړو نو هغه وخت نه بعد بابای غزل اوس مته چې یادېږي دا چونکې د حمزه بابا شاعري که وکتلی شي دی خو مته چې په مسلکي لحاظ سره د وحدت الوجود قایلو خو که موږ یې پښتون تصوف راواخلو نو دومره کار یې پښتونولۍ ته کړی دی د پښتنو لپاره کړی چې هغه یې چې د پښتو څڼې ور بلکې حمزه برخه د ما هم شته دا احساس به تل ژوندی وي په راتلونکو پوښتنه جی کتونکو د خیبر تاریخي مقاماتو په سلسله کې موږ رسېدلي یو د لنډي کوتل حمزه بابا مزار مقام ته حمزه بابا مزار سره موږ ولاړ یو حمزه بابا وایي چې ما حمزه چې د بلتون تیارې شړلې ما حمزه چې د بلتون تیارې شړلې لکه شمه زما کور ته خاندان راغی حمزه بابا په دا کې شک نشته چې د پښتنو سیمې لپاره د پښتنو لپاره دومره لیکل کړي وو چې که روان 600 کاله کې پښتانه لیکل ونه کې شاعران قلم روان اخلي نو هم هغه کمی نه
محسوسیږي. حمزه بابا چې کوم تاریخي ټولو کتونکو ته معلوم دی چې په 1900 کې پیدا شوی لنډي کوتل خوګخیل قوم سره تعلق وو او په 1994 کې وفات شوی دغه جهان نه رخصت شوی وو. جی کتونکو ان شاء الله تاسو موږ پښتون ټي وي د کوم پروګرام چې و خیبر تاریخي مقامات دا تاسو خو شوی تاسو ته موږ پکې مختلف د جمهور په خیبر نه وخت میچنه د پاک افغان چې کوم پوله او تورخم دغه پورې ټول سیمه تاریخ ویلو. ان شاء الله چې د خپل پروګرام تاسو له موږ بیا بلم وروړو تر هغه پورې خپل قربا امیرزاده وصال سره د خپل سوشل میډیا ټیم اجازه غواړي.